سخرې د انګور نه تپوس کو وي بچې خاوند دې څنګه دی وي بس لوی بزرګ دی نو چې راشي نیت وتړي او سحر اذان چې کېږي بس سلام وسره اوس نبی علیہ السلام ته ګوره شکایت کوي پلار شکایت کوي یا رسول الله د زوی مې لږ کوی کوي دغه څه الله ځوان دی زمونږ پلار زمونږ د ځوانانو ته پلار دغه کې چې بچې لږ مونځ کوه دغه شان ده که نه دغه شان دی که نه پلار یې ګیره وي بچې مې مونځ نه کوي لور مې چې دی مونځ نه کوي ټوله شپه په موبایل کې لګیا دي په ډیش کې لګیا دي کیبل کې لګیا دي د ده پلار شکایت د نبي اسلام ته څه کوي وی اسلام دی خو چې ټوله شپه عبادت کې واده مې ولا کړی دی ښځه غریب یې داسې ناست دی نبي علیه السلام راوغوښتو ورته یې وویل تا باندې ستا حق دی ستا د مېلمنو حق دی ستا د ښځې حق دی دا د محبت هغه انتها وه دا محبت په څه پیدا شو په احساس باندې په تصور باندې یو سوچ او فکر باندې هغه سوچ نن شته دی ما خو تاسو ته ویل که نه ټوله شپه مونږ ویښې که نه یو ویښه زموږ ځوانان ویښ دي که نه دي ویښه زنانې ویښې که نه یې ویښه خو د څه دپاره د دنیا دپاره هغه ویښوالی شته دی هغه ودرېدل هم شته دی هغه تکلیف اوچتول هم شته یخني او ګرمي اوچتول هم شته لیکن روح بدل شوی دی د صحابو د شپې ویښېدل د الله سره په مناجاتو کې او زما ستو چې دی ویښېدل چې دی د غیرو په محبت کې چې دی مونږ ټوله شول د مال په محبت کې د دغه په محبت کې د بل څیز محبت کې په دې څیز کې د هغې ودرېدل به الله ته و زما ستو ودرېدل شته دی خو د دنیا دپاره شته دی نو کله زما عزتمندو کله چې د دې خبرې احساس پیدا شو نو د رمضان میاشت د یو ساعت اکابرینو واقعات مشهور دي که نه یو بزرګ نه چا تپوس وکړو ستوان یې خوړو ستوان ورته یې ویل دا ستوان ولې خورې سوچ وکړو دې ته ویلی شي ښه هغه احساس وي دا ستوان ځکه خورم چې کله ما نوړی خوړه او ستو خوړلو کې مې دا وکړو نو تقریبا دې کې ما اویا ځل سبحان الله ویلی شو نوړی مې چې خوړه ستوان مې چې خوړو نو ستوان خوړلو کې چې دی ما ته اسانتیا وه چې نوړی مې خوا کې ما نه اویا ځل چې سبحان الله قضا کېده وی زما 40 کال وشو چې زه څه خورم ستوان خورم سوچ وکړئ دې ته اوس روټۍ نه خوړه د څه دپاره چې په دې کې زما د څه نقصان دی د آخرت نقصان دی دې کې زه اویا ځل سبحان الله ویلی شم یو سبحان الله باندې په جنت کې څه لګي نن موتو وخت په څه باندې ضایع کېږي د جمعې ورځ باندې داسې وګورئ که نه ټولو نه اخر کې راځو ته راځو که نه راځو رښتیا وایي د اخر کې ولې ځکه چې ټولو نه اول جومات نه وځم امام چې کله خطبه شروع کوي نو خلک را شروع شي چې بیان کوي نو بس دیوالونو ته لګیا وي هغه یو بس هغه پوره کوي فارمیلټي ده فیلنګ د بلینکس دی هغه خبره ده بس خانه پوری ده د اخر کې ذکر راځو چیرې دی جمعه ته که زه مخکې لاړم نو ما ته فایده څه ده ما ته پکې څه فایده ده دنیا ما ته څه ملاویږي په دې بنیاد باندې جمعه ته زه د ټولو نه اخر کې راځم او د ټولو نه اول جمعات نه ځم ځکه چې ما ته پته ده چې په جمعات کې پاتې کېدو کې ما ته څه خیر نشته صحابه کرام یا کوم خلکو سره چې د دې خبرې احساس و هغې به د ټولو نه اول جمعات ته تلو د ټولو نه اول او د ټولو نه اخر کې به یې کوشش دا چې جمعات نه راوځم کله چې دغه سوچ او فکر هر ځوان سره هر نارینه سره هر زنانه سره هر مالدار سره هر غریب سره پیدا شو نو بیا به داسې مجلس کې ولا خوب هم نه ورځي ګورئ ښه خلک وایي خوب را ذکر دې کې رحمتونه نازلېږي په ټنګ ټونګ کې خو یو ځل چې د ودونه شو بیا به سړي د خوب هم نه ورځي بیا به د ده سوچ دی چې دا میاشت ده چې دې کې زه یو سکند تر اوسه میلاوي دی به بیا د دې تجسس کوي تراو فضیلت پسې به ګرځي دا به نه ګوري چې یاره مړه بس یو اته وکړم دام ډېره ده څه وکړم بس اته مې مړه بس کوم یې نه کې څه خبره خو نه فرض لمونځ مې وکړو نه دی به بیا ګوري چې
په دې تراو سره ملاويږي، په دې روزه باندې سره ملاويږي، په ذکر باندې سره ملاويږي، په اذکار باندې سره ملاويږي. الله دې خبره احساس را نصیب کړي. محترم ډېر مبارک میاشت، بس قدر پکار دی. د دې وجه علی تعالی فرمایي وی کچته الله د دې امت د هلاکولو اراده کړې نو 2 سيزونه به نه ور کړې. 2 سيزونه به نه ور کړې. وی ک الله د دې امت د څه اراده کړې؟ لکه جواب راکوي چې تاسو هم لګوي چې د څه اراده کړې وي د هلاکت نو څه به نه ور کړې. 2 سيزونه به دنیا و دنیا به نه ور کړې. یو به الله د رمضان روزي نه ور کړې. څه به نه ور کړې؟ د رمضان روزي به نه ور کړې. او دویم سوره اخلاص به ول نه ور کړې. سوره اخلاص پیژنې کنه؟ قول هو چې دا سوچ وکړه و چې الله دا 2 نعمتونه ورکړه، پوه شي چې الله د دې امت استثالي عذاب ور باندې نه راولي. استثالي عذاب چې بي د بیخه او باسي لکه څنګه قوم نوح او قوم لوط داسې نو. الله د دې امت ته چې کله دا دنیا متونه ورکړه، د روزي میاشې ورکړه او سوره اخلاص ورته ورکو، نو الله د دې امت استثالي عذاب اراده نه وکړه. نه داسې لګ لګ برازي. دیو جن عبد الله مسعود نے فرمایي د ورځو سردار چې دا د جمعې ورځ ده، د میاشتو سردار چې دا د رمضان میاشت ده. د رمضان میاشت کله به چې رمضان میاشت راغی نبی علیہ السلام خپل لنګ مضبوط کو. څه معنا؟ هلکه لږ لنګ دې مضبوط کا، یعنی عبادت کې به نورم چره. نبی علیہ السلام چې لسر د اعتکاف کړی دی، شلو دې کړی دی، یو میاشت اعتکاف کړی دی. د شپې به چې دی الله اکبر د شپې به ودرېدو او داسې به دونه به ولاړ چې د پنډی به وپړسېدي. یو ځل ورته عایشه ته فرمایي یا رسول الله ته خو بخښلی شوې. هغه ورته نبي صلی الله علیه وسلم افلا اکون عبدا شکورا، زه د الله شکرګزاره بنده جوړ نه شم؟ سوچ ورته وکړو. مونږ د وحي په انتظار یو. بیا مونږ چې داسې صدقه وکړو که تهجد وکړو نو بیا ګورو چې خدای د کور کې مې کم پکې د سرور او میخه مې غوا مې میخه شو که میخه نه شوه. قسم دې مونږ نیکي هم ګولې د دنیا دپاره کوو. الله به څوک چې د دنیا دپاره کوي الله به دنیا به ورته ورکړو وما له فی الاخر من نصیب. اخرت کې څه نشته. که یو عالم سره تعلق ساتو یاره د عالم داسې بزرګ سړی دی یاره وي چې کله مې د سره تعلق شوی بس دنیا مې ښه شوې ده، دکان مې ښه شوی دی، روزګار مې هم ښه شوی دی. الله اکبر. دا یو نه ویل چې الله سره مې تعلق نږدې جوړ شو. که یو پیر سره تعلق ساتو، که تبلیغ کې ځو، که تلاوت کوو، که روزه ساتو، که هر څه کوو، نو زموږ تصور سره د دنیا بیا چیرې زه دنیا سره کوم. باچا صاحب اهلا وسهلا. زما محترم و عزتمندو، نو علی تعالی فرمای عبدالله ابن مسعود فرمایي چې د ورځو سردار جمعې ورځ ده او د میاشتو سردار کومه یو ده؟ کومه یو ده؟ رمضان ده. د دې وجه نه علما فرمایي د رمضان میاشتې مثال داسې دی لکه یو سړی چې ته سفیر واستوي، یو سفیرو نو یې دی چې هلته کې لاړ شي او خلک د ده اکرام او عزت وکړي. مثلا باچا یو سفیر واستولو چېرته او د هغه اکرام او عزت چې وکړي نو دا باچا به خوشحالېږي خفه کېږي به. سوچ ما ته نه غوږونه بل طرف ته دي. زر بدلېږي که نه؟ دونه زر بدلېږي چې بیخي ته به نه وې چې نو باچا چې یو سفیر چېرته واستولو او هغه خلک د هغه اکرام وکړي او عزت یې وکړي او قدر یې وکړي او دی راشي نو باچا ته به دی ښه وي که بد به وایي؟ نو دا باچا به خوشحالېږي که خفه کېږي به. او که نه ورغو ښې ووهل او ویټه کول او ښې دغه کو بېعزتي یې وکړه نو دی به باچا ته څه وایي؟ نو باچا به خوشحالېږي خفه کېږي به. فرمایي د روژې میاشتې مثال دغسې دا د الله د طرف نه مونږ ته یو سفیر راغلی دی. که مونږ او تاسو د دې میاشتې قدر وکړو، احترام وکړو، عزت هم وکړو، نو دا به الله ته ورځي. حدیث کې راځي که نه د قیامت په ورځ باندې به قرآن او روژه د خلکو شفارس کوي، ولاړ وي داسې او دا روژه به څه وي ای الله دې خلکو باندې ما د ورځې خوراک بند کړی
الله زما شفاعت د بخنه وکړه. قرآن وی الله ټول خلک په ودو د ځوان به راپاڅېدو او سخت جمع و ګرمه بړستن نه به راپاڅېدو، کمبل نه به راپاڅېدو، خلک په خوب نه مړېدو. دی به راپاڅېدو چې نن لږ زه د الله سره خبرې کوم، الله زه به شروع کوم. خلک په خوب نه مړېدو، دی به زما په تلاوت نه مړېدو. الله زما د دې کس بخنه وکړه، زما شفارس قبول کا. نبی علیہ السلام فرمایي الله به د روزي شفارس هم قبول کړي، د قرآن دواړه به قبول کړي. الله د دواړو به قبول کړي. دا د الله طرف نه یو سفیر دی. اوس که ما ته د دې قدر وکړو، عزت وکړو، احترام وکړو. فرمایي یو مجوسي و د هغه زوی چې دی بازار کې خوراک کولو په روژه کې، نو هغه لږې شو، هغه یې ووهلو، ویې وهلو چې ته د مسلمانانو مخکې څنګه خوراک کې د خلکو روژه ده. ان د دې میاشتې قدر یې وکړو. یو کافر و مجوسي و، وایي چا خوب کې ولید چې ګوري جنت کې ګرځي، دغه مجوسي جنت کې ګرځي. چا ورته تپوس وکړو ته څنګه چل دی، ته خو مجوسي وې؟ او زه مجوسي یم، خو الله د دې میاشتې د احترام د وجې نه ما ته چېرې ایمان را نصیب. مونږ د دې میاشتې څونه احترام کړو، رښتیا وایي. سندرې پکې اورو که نه اورو، ګانې پکې اورو، کنځلې پکې ښه ډېرې کوو، پوه شوې. نظر پکې چېرې ښځه زنانه باندې چې دې نه روانه چې تر هغه چوکه پورې داسې چې نظر یې نه لګي بیا داسې ورته کوو که نه کوو. دا د دې میاشتې احترام نه دی. د یو حدیث کې راځي چې دا روژې میاشتې دا ډال دی، چې کله د دې د حدودو حفاظت وشي، حفاظت د دې د حدود حفاظت څه دی؟ د سترګو هم روژه، د غوږونو هم روژه، د ژبې هم روژه، د دل او دماغ هم روژه. د یو حدیث کې راځي ډېر روژه نیونکي داسې سیوا د لوږې نه ورته سم نه میلاوېږي، ځکه چې نور خوله خو یې بنده ده د خوراک نه، خو د کنځلو نه خو نه بنده که. نن دا مشران کنځلې ډېرې کوي، ویره ډېر ښایسته کاپې دی. پاچا صاحب داسې یې که نه، وایي ډېر ښایسته کاپې دی، ویره کنځلې ای های داسې به یو بل د ښځه کنځي ته به وایي چېرته دغه دی ګازره خوري. هلکه دا ښځې د کنځلو دپاره دي، وایي ډېر ښایسته دې ته ګپ وایي. نبي اسلام فرمایي مسلمان ته کنځلې فسق دی، مسلمان ته کنځل کول فسق دی. ته چاته وایي فاسقه، ښه پې لګي که بد پې لګي، چې د کنځلو کو دا فاسق دی. او لګیا یې د خور او د مور او داسې بې باکۍ سره. روژه د ټول اندامونو ده. یو نبي اسلام فرمایي روژه ته دا ډال دی تر څو پورې چې دا ونه شلېږي. شلېدلې څه دي؟ د سترګو حفاظت نه کول، د ژبې نه کول، غیبت کول. نو د روژې احترام که ما ورته وکړو زما عزتمنو دا روژه به قیامت کې د ما ورته شفارس کوي. لکه څنګه چې څوک د چا سفیر احترام وکړي نو هغه وایي الله سفیر وایي که نه ده زما احترام کړی نو خامخا باچا احترام کړي. د دې وجه نه ما محترم عزتمندو الله دې میاشتې چې کوم عزت ورکړی دی، عزت هغه حدیثو کې ډېر زیات دی، او قرآن کې چې دی د دې میاشتې هغه چې کوم مقصد یې بیان کړی دی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من لعلکم تتقون. داسې نه لعلکم تاکلون. مونږ یاره ډېره ښه روژه تېره شو. څنګه ویره ما د ماښامي کې به دونه خوراک و، انا لله و انا الیه راجعون. ته به وایې چې الله دا روژه مې الله داسې ویل چې روژه مې ځکه دا کړه چې تاسو پکې خوراکونه ډېر وکړئ. ته به وایې چې 11 میاشتې مونږ بالکل چېرې د ګوانتانامو هغه جیل کې مونږ تېره کړې ده، کیوبا کې. د ماښام خوراکونه، د پښمني کې د خوراکونو تعریف دی. دی مې ونه ویل چې الحمدلله ما پکې 11 ختمونه وکړل، الحمدلله ما پکې روزانه زر ځل استغفار وویلو، لا اله مې پکې ویلو، ما پکې تهجد وکړو، ما پکې چې د مسلمان سره خیرخواهي وکړه، ما پکې غریبانانو سره چېرې دغه وکړو، امداد تعاون وکړو. داسې تاسو څه اورېدلي رښتیا وایي. هم د خوراک تعریف دی، یاره بس وایي دونه خوراکونه و، دا پکې کچالان و، دا پکې مربی و. هلکه دا الله وایي لعلکم تتقون. دا روژه مې الله وایي دې دپاره فرض کړې ده چې 11 میاشتې تا زه نه خفه کړی ما، تا 11 میاشتې زما نافرماني کړې ده، دا یو میاشت مې ځکه راوسته چې لږ ما سره رانږدې شي او ما سره صلح او جوړه وکړي، تقوا در کې راشي، یره در کې راشي، خوف راشي. دې وجې نه الله پاک د دې میاشتې ډېر فضایل ذکر کړي دي. یو څو درته ذکر کومه، په دې تراوو باندې الله موږ ته څه راکوي چې هسې ټیټ پاس کېږو که نه څه میلاوېږي مو. نبي علیه السلام فرمایي
وای کله چې د رمضان میاشت راشي د جهنم دروازې ټولې بندي څه شي او د جنت دروازې ټولې کولو شي او کله چې د رمضان په میاشت کې څوک د شپې یو سجده ولګي څو لګي یو سجده وی الله جل شانو ولا په هر سجده باندې 1500 نیکي ورکړي څومره نیکي یو نیم زرخه که یو روپۍ هم راکولې کنه تاسو به کتلې وي یو نیم زر نیکي نیکي څه ته وایي الله اکبر دا خو چې کله سړی قیامت کې او نیکي ورسره نه بیا پته لګي او بیا فرمایي بن الله له بیتا فی الجنه الله ولا په جنت کې یو کورم جوړي د هغې 180,000 دروازې دي څومره او چې 10 دروازې 180,000 دي نو محل به څومره تاسو وایي چې مړه په دونه لوی محل مونږ څه کوو مونږ له خو یو وړوکی ځای پکار دی که نه کله کله سړی شیطان راښي که نه انسان چې د مور په ګېډه کې د چا سره جګړه کړې دی ګېډه کې کړې ده خوراک یې څه دی خو چې کله دنیا ته راشي بیا په 15 به کورې کار کېږي بیا ګوري تاسو کنه پولي وهي که نه وي خلکو له وهي که نه وایي بیا د یو بل په کور دعوه کوي که نه کوي هلکه ټوله دغه دې شته نه نه دا خو ډېره کمه ده زرګونه جیره به ځمکې وي مړېږي بیا دا خو چې کله سړی سترګې جنت ته لاړ شي نبي اسلام فرمایي جنتیان چې جنت کې داخل شي د هیڅ څیز ارمان به نه کوي سوا د هغه وخت نه چې بغیر ذکره تېر شوي د سبحان الله باندې سمي الله وي الحمدلله باندې او بیا فرمایي په هره ور باندې به د یو ګمبد وي هغه به سرو زر هغه به چې د یاقوتو پیرلی شوي نبی علیه السلام فرمایي کله چې د رمضان روژه شي نو تر آینده رمضانه پورې الله د دې خلکو ګناهونه معاف کوي او 80,000 فرشتې ولا د سحر نه واله تر نور پرېوتو پورې د مغفرت دعا غواړي څومره 80,000 فرشتې د فرشتو موږ سره څه دي موږ له کوم داسې اوټ ورکوو یا موږ ته محتاج دي نه دا الله دې امت ته اعزاز ورکړی دی او فرمایي کله چې یو مسلمان د رمضان په میاشت کې د ورځې یا د شپې سجده لګوي که د ورځې ولګوله که د شپې ولګوله الله پاک ورته په هره سجده باندې په جنت کې یو ونه لګوي څه لګوي یو ونه لګوي او هغه ونه څومره ده یو تیز رفتار هستې نه 100 کاله منډه وي د هغې سوری به ختم نه کړي دونه ونه وي نو چې دونه ونه وي نو دونه ځمکه به هم ستاسو وي ګورئ ښه دلته خو په یو انچ باندې وزنو که نه وزنو یو انچ باندې ورور سره ورانه دې باندې نبی اسلام فرمایي لو یعلم العباد ما رمضان که خلکو ته پته ولګي چې رمضان څه فضیلت دی د رمضان د الله په دربار کې څومره لوی عظمت دی قدر دی نو دا خو لا یو میاشت روژه ده خلکو به دا تمنا کول چې کاش پوره یو کال روژه وي از یو سړی چې دی چې همیشه مالداري دی خوښوي که یو ورځ مالداري خوښوي د مالدارۍ قدر ورته معلوم دی که نه بیا به تمنا مونږ کولې نبي اسلام فرمایي بیا به خلکو تمنا د یو میاشتې نه بیا به چې دا یو میاشت پکې لاس دي سړی چې درته چکر لاړ شي که نه مري ته او داسې سیل ځای ته نو په لږ ورځو کار کېږي نه کېږي داسې بهر لندن ته لاړ شي امریکې ته لاړ شي وایي لګیا ډېر ورځو لاړ شي چې سړی خو لږ ګرځي که نه یو کس ورته یا رسول الله مونږ ته بیان کړه چې په څه میلاویږي په د رمضان کې څه فضیلت دی نبی علیه السلام فرمایي کله چې د رمضان لومبنۍ شپه شي د عرش د لاندې یو هوا وچلېږي هغې ته موسیره وایي خوب خو نه یې درغلی که خوب درغی چې بس یې کومه شوقیان ډېر راته نه ښکاري نو یو هوا وچلېږي موسیره او هغه هوا چې وچلېږي د جنت پاڼې ونې هغه پاڼې خپل منځ کې سره وجنګېږي او یو بهترین سوریله اواز څه نه راوځي الله اکبر چې هغه غوږونو چېرته نه دی اورېدلی چېرته غوږونو نه دی اورېدلی هغه به صرف په جنت کې اورئ ښه دا دغه والا نه دي چې قربان او پوه شي هغه دغه ساز دی فلانې ساز دی او جنت چې دی ښایسته کولی شي هسې هم ښایسته دی جنت خو په دې میاشت کې نور هم چې د هغې ډول او سینګار کولی شي یو چهل پهل وي وایي کله چې جنت هوري دا د جنت د حالات وګوري نو هغې خپلو کمرو نه راوځي څه وشي لکه دلته کې څوک دغه که نه څه پروګرام داسې وي خلک وګوري هر سړی څه چل دی د جنت هوري حیران شي جنت کې څه چل دی دا څه چهل پهل دی دا څه ډول او سینګار دی
وای د جنت دا روغه ورته وای دا خازن ورته وای چې د نبی علی السلام په امت باندې د رمضان لومبنه شپه راغله. الله اکبر. مونږ دلته کې ناست یو جنت چره مونږ ته وګوره پیتی دی کو پیتی کې شور باندې کو. الله اکبر. نو تاسو ته پته کله چې د اخر دي داسې څوک داسې ټیسټه پاس والا وګوري کنه بیا ډیر تمنا کوي چې کاش دا زما خاون وي. کله به می کنه خپل خاون نه بیا زړه توريږي. نو چې کله هوري دا وګوري چې او د جنت د داسې خدا به سوق یا ته پته نشي دا سوق دي ټول خرپټ سرونه دي پوجي. خدا کو قدر د عمل دی کنه دې میاشت الله پاک چې کم عزت پیدا کړی دی. وای کله چې هغه دا وګوري نو هغه आवाज کې اے د الله بندگانو څوک आवाज کوي د جنت هوره ښه دا د هوري موري نه ګوري. تاسو خو دې بس وړاندې شوي ځوانان چې ګوري قسم دې قبل الا ماشاءالله ټول نه ګوري. اسی بس لګیا د جنت هوري ګور تاسو ته आवाज کوي ځوانانو ای مشرانو تم کوي ګور دي خپنه شي او کنه د جنت هوري आवाज کې اے د الله بندگانو راشد الله په دربار کې مو سره نکاح کوي د الله په دربار کې. او نبی اسلام فرمایي کله چې د جنت هوري دا حال وګوري نو الله ته سوال کوي. ګور الله ته سوال کوي. تاسو مور پلا ته سوال کوي مور شابه واده رالو کا یې ځان نیر کیا شوما ایو الک مور ته ویل واده رالو کا برو خطو ځان سره تیلو خېجولو نو چې یو مور ته لګ ماچس پر اواچو هغه ورته چې خاطی خو ماچس پدیم خېجولې وګل د جنت هوري وای اے الله پدې میاش کې د دې بندگانو سره زمون نکاح وکا د څه د پاره تقر اعیننا بهم واعیننا د دې لپاره چې دغه جنتیان مونږ ته ګوري روزدار مونږ ته ګوري چې دا غي سترګې یې خشو مونږ چې هغه ته ګوري دا غي زمون سترګې ور باندې یې خشي دلته په سترګې یې خېږي رښتیا وایي قسم دې چې ورته ګوري ته چې خدای چرته ته منډه ومه. نبی علیہ السلام فرمایي درې سيزونه چې د سړي ملا ماتي درې سيزونه. یو هغه باچا چې خکې نو شاباسه نه درکې او چې بدو کې معافي درته نه کوي. یو هغه گاونډي چې کله ښه کارو کې نو څه نه وایي او کله دې غلطي وکړي بیا په یوسف جان ته نه جوړي څه دې نه جوړي یوسف جان ته جوړي کوي خدای دې چې زر در زر زمکه لاندې تاسو به چې ولې یا قسم دې خلک یو شرمو یې شرمو کوي نه شرمو بابو غریب چې یو کور کې ناز دی او دې ټول دنیا ته دا د اسلام طریقه ده دا د شریعت طریقه ده. اسلام کو نو اسلام چې ارس پټو ساته پرده واچا چا چې په مسلمان پرده واچا الله با په دې باندې کوم ته خدا وایي و دې د خپل ځان د پاره چې رسس نه کوي ځان د پاره رسس نه کوي. زما محترم عزتمندو دغه هوري چې دی دغه هورا دا आवाज کوي الله ته وی الله د دې خلکو سره زما سوکا نکاح وتړه سو دغه نکاح وتړه. نبی اسلام فرمایي درې سونو سړي ملا ماته یو گاونډي چې خو وکینو پټي ساتي او چې بد دی وکنه بس بیا په فیسبوک کې ورکړي ته ځان نه خبرېږي ته چې خدای څه چالو شو